Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study another topic of anatomy, chapter 3, which is surface anatomy. Surface anatomy pa asal ke the gross anatomy sub branch de. Gross anatomy da gisa definition de. Gross anatomy mung wilu that is study of organ through naked eye. چې مونږ یو ارګن سټډي کوو یا یو ارګن سیستم سټډي کوو باډي سټډي کوو په نیکډ آی باندې سټډي کوو هغه ته ګراس اناټومي وایي د ګراس اناټومي بیا دوه سب برانچز دي یو ته سرفیس اناټومي ویل کېږي بل ته سیسټمیک اناټومي ویل کېږي په سرفیس اناټومي کې موږ څه سټډي کوو ټو ابزرو سرفیس اف د باډي سرفیس تھرو آیز په آیز په ذریعه باندې مونږ ویجوالایزیشن وګورو د هیومن یا د انیمل باډي دې ته وایي سرفیس اناټومي د سرفیس اناټومي لپاره نور ورډز هم استعمالیږي لکه ایکسټرنل اناټومي سوپرفیشل اناټومي یا ریجنل اناټومي په ریجنل اناټومي کې موږ د باډي یو سپیسیفیک ریجن چې پای کې سپیسیفیک ارګن د هغې سټډي کوو دغه شانتي که موږ وګورو اناټومیکل فیچر وداوټ ډایسیکشن په سرفیس اناټومي کې به موږ ډایسیکشن نه بغیر سټډي کوو چې پای کې ډایسیکشن را نشي او د آیز په ذریعه باندې یا کم ارګن چې زموږ سره پالپیټ کیږي د سکین نه انډر یا زموږ سره بیلو او ډیپ ارګني هغه مونږ په مایند کې د هغې امیجینیشن او د آیز په ذریعه باندې د هغې امیجینیشن کوو نو هغې ته موږ هغې ته سوپرفیشل اناټومي یا سرفیس اناټومي ویل کېږي د سرفیس اناټومي د دې ایمز څه دي نو ایمز د دې دا دی چې مونږ ویجوالایز کړو د سکین نه انډر چې کوم ارګن دي هغه مونږ ویجوالایز کړو او پالپیټ کو د څه لپاره یا په جرنل فزیکل ایگزامینیشن کې یا په پیتولوژیکل سټیټ کې د ډایګنوزس لپاره مونږ هغه ویجوالایز کړو سرفیس اناټومي کې د ټول نه اول راځي د هیومن سکیلټن ستاسو بوک کې چې کوم دی د هیومن سکیلټن دا دی د هیومن سکیلټن باندې مونږ د دې اورال اورویو وایو چې اورال اورویو د هیومن څه دی نو که هیومن سکیلټن تاسو وګورئ د هیومن سکیلټن دا یو فریم ورک دی د څه نه جوړ دی دا د بون نه جوړ دی د دې بون سره کارټلیج هم دی ځکه چې د هیومن سکیلټن اینډ فارم اف انډوسکیلټن دا د انډوسکیلټن یو قسم دی او انډوسکیلټن چې دی نو په دې کې بون او کارټلیج شامل دي دا بون او کارټلیج چې دی دا هیومن ته سپورټ ورکوي د څه سپورټ ورکوي د څه سپورټ ورکړی دی هیومن ته په ایرکټ پوزیشن کې چې د خپل باډي ایرکټ پوزیشن کې اف هولډ کې د ګریویټي خلاف خپل باډي سسټینس کې او د انوایرمنټ کې چې کوم نور پریشر دی لکه ایر پریشر شو یا فریکشن شو د هغې خلاف د څه وکړي مزاحمت وکړي دا د سپورټ لپاره نو اوس دا هیومن سکیلټن چې دا هیومن سکیلټن په دوو پارټ کې تقسیم کړي ده یو ته وایي ایکزیل سکیلټن او بل ته اپینډیکولر سکیلټن ایکزیل سکیلټن چې دی دا په دې کې زموږ سره سکل دی او ټرنک دغه شانتي په اپینډیکولر سکیلټن کې کم ارګن چې اټیچ دي ایکزیل سکیلټن ته هغې ته اپینډیکولر سکیلټن وایي ایکزیل سکیلټن فرست ټایم نو په ایکزیل سکیلټن کې فرست پارټ چې کوم دی هغه سکل دی د سکل بیا څو حصې دي د سکل درې حصې دي یو فیشیل بون دی یو هیډ بون دی او بل ایر بون دی نو یو هیډ ریجن شو کوم ته چې کرینیم ویل کېږي او یو فیشیل بون شول او بل ایر بون شول نو په هیډ کې 8 بون دي په فیشیل بون چې کوم دی هغه 14 دي او ایر بون چې دی نو هغه 63 په یو ایر کې او 3 په بل ایر کې دې سره په ایکزیل سکیلټن کې بل پارټ چې دی هغه دی ورټیبرل کالم نو ورټیبرل کالم کې ټوټل 33 ورټیبري دي دا ورټیبري تقسیم شوي دي کلاسیفای شوي دي په سروایکل ورټیبري کې توراسیک ورټیبري لمبر ورټیبري کوکسیجیل ورټیبري او سیکرل ورټیبري دې نه علاوه بل پارټ د ایکزیل سکیلټن چې دی نو هغه ریبز دي ریبز کوم چې یو کیج جوړ کړی یو پنجره جوړ کړې ده دا کیج چې دی دا پوسټیریرلی لکه ډورسلی ورټیبرل کالم ته اټیچ دي او انټیریرلی دا د سټرنم سره اټیچ دي فرنٹ سایډ ته د سټرنم سره او بیک سایډ ته د ورټیبرل کالم سره دا اټیچ دي ریبس چې دي دا هم 3 ټایپس دي یو ته موږ ټرو ریبز وایو بل ته فالس ریبز وایو او لاست نمبر چې دی هغې ته فلوټینګ ریبز وایو ټوټل دا 12 ایئرز دي 24 ریبز دي دا او ایکزیل سکیلټن کې بل دی سټرنم دا ایکزیل سکیلټن شو
اوس دی ایکزیل سکیلټن ته چې کوم اټیچ دي نو یو ورته اپر لیم اټیچ دی او شولډر ګرډل او بل ورته لوور لیم او پلویک ګرډل. پکټورل ګرډل شولډر ګرډل ته هم ویل کېږي نو هغې ته اپر لیم اټیچ دی او پلویک ګرډل ته لوور لیم اټیچ دی. نو فرست نمبر ایکزیل سکیلټن ته چې دی پکټورل یا شولډر ګرډل، نو شولډر ګرډل چې جوړ دی هغه پوسټیریرلی سکیپولا او فرنٹ ته زموږ سره څه دی کلیویکل دی. کالر بون هم دې ته ویلی شي په میل کې او په فیمیل کې دې ته بیوټي بون هم ویلی کېږي. نو فرنٹ سایډ ته کلیویکل دی او بیک سایډ ته سکیپولا دی. دې چې کوم ایریا او کوم جنکشن دی جوړ کړی دی دا دواړه دې ته وایي پکټورل ګرډل یا شولډر ګرډل. د دې سره اټیچ دي زموږ سره اپر لیم. اپر لیم کې فرست نمبر راځي هیومرس، بیا ریډیس النا او د ریډیس النا نه علاوه بیا زموږ کارپلز دي، میټا کارپلز او پیلنجیز. دغه شانتې د هیومن سکیلټن کې په اپنډیکولر سکیلټن کې بیا لوور لیم او پلویک ګرډل. نو پلویک ګرډل چې دی دا د پلویک بون نه جوړ دی. پلویک بون په اصل کې 3 بونز دي او دا د یو بل سره اټیچ دي. ایلیم، پیوبس او یو اسکیم. 3 بون نه دا جوړ دی، دې ته پیوبک بون دې ته ویلی شي. دې سره اټیچ دي لوور لیم. په لوور لیم کې فرست بون چې دی دیٹ از کالډ فیمر او د فیمر او د ټیبیا او فیبولا په منځ کې کوم جنکشن چې دی کوم جاینټ چې کوم دی نی جاینټ په هغې باندې یو بون اټیچ دی هغې ته وایي پیټلا. د پیټلا نه لاندې بیا زموږ سره 2 بونز دي، یو د ټیبیا فیبولا او څنګه چې زموږ سره په اپر لیم کې کارپلز میټا کارپل پیلنجز وو، په لوور لیم کې ټارسل میټا ټارسل او پیلنجز دي. اوورال دا بون چې دي دا 206 بون دي. فرست ټایم د هیومن په فرست سټیج آف لایف کې دا بون چې دا 350 او 350 بیا دا څه کارټیلیجینیس بون وي هغه ختم شي، بون ته بدل شي، باز بون دی جاینټ ډیر وي هغه جاینټ دی ول سره فکس شي، نو په آخر کې د ایډلټ هیومن 206 بون نشي. دا اوورویو د هیومن سکیلټن. نو د دې سمري څه شوه؟ سمري د دې دا شوه چې هیومن سکیلټن موږ په 2 پارټ کې تقسیم کړی دی. یو ته وایي ایکزیل سکیلټن، بل ته اپنډیکولر سکیلټن. ایکزیل سکیلټن مین ایکسس چې کوم بون اټیچ دي کوم بون پرزنټ دي په هغې کې سکل، ورټیبرل کالم، ریبز اینڈ سټرنم. په سکل کې فردر بیا 3 ټایپس آف بون دي. یو ته وایي کرینیم هغه 8 بون دي، فیشل بون 14 دي او ایر بون 6 دي. دې سره ورټیبرل کالم چې و نو ورټیبرل کالم کې 33 بونز وو. سروایکل، توریسک، لمبر اینڈ کاکسیجل اینڈ سیکرل ورټیبریز باقي شامل دي. ریبز 12 پیئرز دي، 24 بونز دي. په دې کې ټرو ریبز، پالس ریبز او فلوټینګ ریبز شامل دي. یو پکې سټرنم دی. دې نه علاوه دې ته چې اوس کوم اټیچ دي هغې ته اپنډیکولر سکیلټن وایي. نو اپنډیکولر سکیلټن کې یو پلویک girdle with lower limb and pectoral girdle with upper limb. نو pectoral یا shoulder girdle دا جوړ د څه نه دی؟ دا د کلیویکل او د سکیپولا نه. پوسټیریرلی زموږ سره سکیپولا ده او انټیریرلی کلیویکل دی. دې سره هیومرس اپر لیم کې فرست نمبر هیومرس، ریډیس النا، کارپل، میټا کارپل، سپیلنجز. په لوور لیم کې with pelvic girdle pelvic bone دی. pelvic bone جوړ دی اصل کې 3 بون نه، ایلیم، پیوبس او اسکیم. خو دې ته په جمع باندې پلویک بون ویلی شي. او پلویک بون سره بیا زموږ سره لوور لیم دی. په لوور لیم کې فرست نمبر بون چې کوم دی فیمر دی، بیا د جنکشن د نی جاینټ په لپاسه باندې پیټلا بون دی او هغې نه لاندې چې کوم دی ټیبیا فیبولا او څنګه چې زموږ سره کارپل، میټا کارپل، پیلنجو. نو په فوټ کې دلته کې زموږ سره ټارسل، میټا ټارسل او پیلنجز دي.